یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دی اوفو پوروالې وکړئ تاسو بالعقود د لوزونو احلت لکم روا کړی شوي دي حلال کړی شوي دي لکم ستاسو دپاره بهیمة الانعام بې زبانه ډنګر الا مگر ما هغه یتلا چې لوستلی کېږي علیکم په تاسو باندې غیر محل الصید شی تاسو نه حلالونکي د ښکار و انتم په داسې حال کې چې تاسو حرمون په احرام کې وئ ان الله یقینا الله تعالی یحکم فیصله کوي ما هغه یریدو چې اراده وکړي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تحلوا حلال مګنئ تاسو شعائر الله بیزتی د نښو د دین د الله تعالی ولا شهر الحرام او نه د میاشتو عزتمندو ولا الهدی او نه د قربانۍ ولا القلائد او نه د امیلونو ولا آمین البیت الحرام او نه د قصد کوونکو د بیت الله شریف یبتغون چې لټوي تاسو فضلا من ربهم یبتغون چې لټوي هغوی فضلا من ربهم فضل د طرفه در خپلنا و رضوانا او مهرباني و اذا حللتم او کله چې تاسو حلال شئ فاصطادوا د احرام نه وځئ فاصطادوا نو تاسو ښکار کوئ ولا یجرمنکم ښکار کوئ مطلب ستاسو دپاره به حال ښکار چې دی نو هغه حلال دی او جایز دی ولا یجرمنکم او باعث دی نشي په تاسو باندې تیز دی نه کي تاسو لره شنآن قوم بغض د یو قوم ان صدوکم په دې خبره باندې چې ولا یجرمنکم او تیز دی نه کي تاسو لره شنآن قوم بغض د یو قوم ان د دې وجې نه صدوکم چې منع کړي وي تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه ان تعتدو په دې خبره باندې مجبوره نه کي چې تاسو زیاتې وکئ وتعاونوا تاسو مدد کوئ د یو بل سره علی البر په نیکۍ باندې والتقوا او په پرهیزګارۍ باندې ولا تعاونوا او مدد مکوئ تاسو د یو بل سره علی الاثم په ګناه باندې والعدوان او په زیاتي باندې واتقوا الله او ویرېږئ تاسو د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب والا دی حرمت علیکم حرام کړی شوي دي په تاسو باندې المیتة خوراک د مردارې والدم او وینا ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما او هر هغه څه احله چې اواز وکړی شي لغیر الله دپاره د غیر الله به په هغې باندې والمنخنقة او زنده شوی څاروی والموقوذة او ټکولی شوی چې په ډانګو والی شوی والمتردیة او د غره نه رارغښتونکی والنطیحة او په ښکرو باندې والی شوی وما او هر هغه څه اکل السبع چې خوراک کړی درندګانو لیوانو د هغې نه الا مگر ما هغه زکیتم چې تاسو یې پاک کوئ تاسو یې ذبحه کوئ وما ذبح او هغه چې حلال کړی شي علی النصب په درګاهونو باندې وان تستقسموا او دا خبره حرامه کړی شوې په تاسو باندې چې تاسو قسمتونه معلوم کړئ بالازلام په غشو باندې ذلکم دا کار ستاسو فسق نافرماني ده د الله تعالی الیوم نن ورځې یئس الذین ناامیده شوي دا کسان کفرو چې کفر یې کړی دی من دینکم د دین ستاسو نه فلا تخشوهم پس مه یېرېږئ تاسو د هغو نه وخشوني او ویرېږئ تاسو زما نه الیوم نن ورځې اکملتو ما پوره کړی دی لکم ستاسو دپاره دینکم دین ستاسو واتممتو او پوره کړی مې دی علیکم په تاسو باندې نعمتي نعمت خپل ورضیتو او ما غوره کړی دی لکم ستاسو دپاره الاسلام اسلام دینا دین فمن اضطر دین د ژوند د تېرولو طریقه فمن پس هغه څوک اضطر چې هغه محتاجه کړی شو فی مخمصتین په ولږه کې غیر متجانفین چې نه یې قصد کوونکی لاثم د ګناه ته فان الله پس یقینا الله تعالی غفور الرحیم بخونکی مهربانه دی یسألونک تپوسونه کوي ستانه پیغمبره دا خلک ماذا احل لهم چې څه شی حلال شوي دي دی دپاره قل ووایه پیغمبره دی ته احل لکم حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره الطیباتو پاکیزه شیونه وما او هر هغه شی علمتم وما او ښکار د هغه شي علمتم چې ښودنه کړې د تاسو هغې ته من الجوارح د زخمي کوونکو څارونه مکلبین په داسې حال کې چې لیږونکي وي تاسو هغې لره تعلمونهن ښودنه م کړي تاسو هغې ته ښودنه کوئ تاسو هغې ته مما د هغه څه نه علمکم الله چې ښودنه کړې د تاسو ته الله تعالی فکلو پس خورئ تاسو مما د هغه څه نه امسکنه چې ونیسي دغه شی نه چې ونیسي علیکم ستاسو دپاره ښکار ستاسو دپاره ونیسي نو هغه ښکار تاسو دغې نه خوراک کوئ واذکرو او یاد کې تاسو اسم الله یادوئ نوم د الله تعالی علیه په دغه لیږونکي څاروي باندې چې تاسو پرې ښکار کوئ
د لېږلو نه مخکې. واتقوا الله ویرېږئ تاسو د الله تعالی نه. ان الله یقینا الله تعالی سریع الحساب جل حساب والا دی. الیوم نن ورځې احل لکم حلال کړی شوي ستاسو دپاره الطیبات پاکیزه شیونه وطعام الذین او خوراک دغه کسانو اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب حل لکم حلال دی ستاسو دپاره. خوراک نه مراد هغه ذبیحه ده علالکه. وطعامکم او ذبیحه ستاسو علالکه ستاسو حل لهم حلاله ده د هغو دپاره. والمحسناتو او پاک دامنې زنانه من المؤمنات والمحسنات او پاک دامنې من المؤمنات د مؤمنانو زنانو نه. والمحسنات او پاک دامنې من الذین دغه کسانو نه اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب من قبلکم مخکې ستاسو نه چې یهود او نصارا دي. اذا آتیتموهن کله چې تاسو ورکئ هغو ته اجورهن مهرونه د هغو محسنین شئ تاسو پاک دامن غیر مسافحین مشئ تاسو بدلمن بدفعلي کوونکي ولا متخذي اخدان او مکیږي تاسو نیونکي د پټو یارانو. ومن یکفر او هغه څوک چې کفر یې وکړو بالایمان پس د راوړلو د ایمان نه فقد حبط پس خامخا برباد شو عمله عمل داغه وهو او دابی فی الاخرة په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه. الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دی اذا قمتم کله چې تاسو اراده وکئ د ودرېدلو الی الصلاة لمانځه ته فاغسلوا نو وینځئ تاسو وجوهکم مخونه خپل و ایدیکم او لاسونه خپل الی المرافق سره د څنګلو وامسحوا او مسح وکئ تاسو برؤوسکم په سرونو خپلو باندې و ارجلکم او وینځئ تاسو خپې خپلې الی الکعبین تر پړکو پورې. وان کنتم او که چېرته یې وئ تاسو جنبا په حالت د جنابت کې فطهروا نو ځان ښه پاک کئ. وان کنتم او که چېرته یې وئ تاسو مرضا ناجوړه بیماران او علی سفرین یا په سفر باندې او جاء او یا راشي احد منکم یو تن ستاسو نه من الغایط د غټو او د سماتینا او لامستم یا لاس ولګوئ تاسو النساء د زنانو سره یعنی صحبت وسه وکئ. فلم تجدو پس بیا ونمومی تاسو ما نوب فتیممو نو تاسو تیمم کوئ سعیدا طیبا په خاوره پاکه باندې. فامسحو پس مسح کوئ تاسو بوجوهکم په مخونو خپلو باندې و ایدیکم او په لاسونو خپلو باندې منه د دینا ما یرید الله اراده نه کوي الله تعالی لیجعل د دې خبرې چې وګرځي علیکم په تاسو باندې من حرجن ستنګسیا څه سختی ولکن یرید لیکن اراده کوي لیطهرکم د دې لپاره چې پاکي د دې خبرې چې پاکي تاسو لره ولیتم او دې لپاره چې پوره کړي نعمت خپل علیکم په تاسو باندې لعلکم د دې لپاره چې تاسو تشکرون شکر باسئ. واذکروا او یاد کې تاسو نعمت الله نعمت الله تعالی علیکم چې کړی دی په تاسو باندې ومیثاقه الذی او وعده الله تعالی هغه واثقکم به چې مضبوطوالی کړی دی ستاسو سره به په هغې باندې اذ قلتم کله چې ویلې تاسو سمعنا منګه خبره واورېدله و اطعنا او منګه تابعداري کوو. واتقوا الله ویریږي د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی علیم پوهه دی بذات الصدور پر رازونو د سینو باندې. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کونو شئ تاسو قوامینا کلک ودرېدونکي مضبوط ودرېدونکي لله د الله تعالی دپاره شهداء په داسې حال کې چې ګواهي کوونکي وئ تاسو بالقسط په انصاف سره. ولا یجرمنکم او مجبوره دي نه کړي تاسو لره شنآن قوم بغض د یو قوم علی ان په دې خبره باندې لا تعدلو چې تاسو انصاف ونه کوئ. اعدلو انصاف وکئ تاسو هو دا انصاف اقرب ډېر نږدې دی للتقوا پرهیزګارۍ ته. واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی خبیر خبردار دی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ. وعد الله الذین وعده کړي د الله تعالی دغه کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملو الصالحات او عملونه کړي دي په طریقه د نبي صلی الله علیه وسلم نیک عمل لهم د دې دپاره مغفرة بخښنه ده و اجر عظیم او اجر دی لوی. والذین هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی وکذبو او د دروغو نسبت یې کړی دی بآیاتنا زموږ آیاتونو ته اولئک دغه کسان اصحاب الجحیم د دوزخ واله دي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذکروا یاد کې تاسو نعمت الله نعمت الله تعالی علیکم چې کړی دی په تاسو باندې اذ هم قوم کله چې اراده وکړه یو قوم ان دې خبرې یبسطو الیکم
چې راوږده کی تاسو ته ایدیهم لاسونه خپل فکف پس بند کړل الله تعالی ایدیهم لاسونه د هغو عنکم ستاسو نه واتقوا الله ویرګي د الله تعالی نه وعلى الله او خاص په الله تعالی باندې فلیتوکل المؤمنون پس ځان دې وسپاري ایمان راوړونکي لقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او خامخا په تاقی سره اخستی و الله تعالی اخستی د الله تعالی کلکه مضبوطه وعده د بني اسرائیلونه وبعثنا او پورته کړي مقرر کړي مونږه منهم د دینا 12 دولس نقیبا مشران وقال الله فرمایلی والله تعالی انی معکم یقینا زستا سره یم لئن اقمتم الصلاه کچرتا پابندی وکړه تاسو د مانځه قائمم کړو منځ وم درو منځ پابندی وکړه داغه واتیتم الزکات او ورم کړو زکات وآمنتم او ایمانم راوړو به رسولی زما په پیغمبرانو باندې وعزرتموهم او امدادم وکړو داغو واقرضتم الله او تاسو ورکړه وک الله تعالی ته قرضا حسنا ورکړه خستا لو کفرن نو خامخا ضرور به ضرور بلری کم زستا سنا سیئاتکم گناهون استاسو ولا ادخلنکم او خامخا ضرور به ضرور به داخل کم تاسو لرا جنات باغونو ته تجری چې بهيږي با من تحتها الانهار لاندې داغونه نهرونه فمن کفر فسچا چې کفر وکړو بعد ذلك پس د دینه منکم استاسونه فقد ضل پس خامخا دا بیلاری شو پس خامخا دا خطا شو سواء السبیل د سمیلارینا فبما نقضیهم پس په سبب د ماتولو د دی میثاقهم وعده خپل لرا لعناهم لعنت وکړو موږ په دی باندې وجعلنا قلوبهم قاسیه او وګرځول موږ زلونه د دی سخت یحرفون الکلمه چې بدلی دی کلمو لرا عن مواضعه د زینو خپلونه ونسو او دیو پرې خوستله حزن یو لویه حصه مما دغسنه ذکرو به چې دی ته نصیحت کړی شوی او په هغې باندې ولا تزالو او ته به همیشه تطلعو چې خبریږي به علی خائنة منهم په یو خیانت باندې د دینه الا قلیلا منهم مگر لږ د دینه فاعفو عنهم پس عفو وکړه معافی وکا عنهم دیتا وصفح او مخواړه وته د دینا ان الله یقینا الله تعالی يحب المحسنین من کید نیکی کونکو سره ومن الذين او زنی دا کسانو نه قالو چې ویلو انا نصارى یقینا منګ نصارا یو اخذنا ومن الذين او دا کسانو نه قالو چې ویلو انا نصارى یقینا منګ نصارا یو اخذنا اخذت و منګ میثاقو مضبوطه او کلک وعده داغونا فنسو پس هغو پرې خوستله حظا یو لویه حصه مما دغسنه ذکرو به چې نصیحت شوی و هغو ته په هغې سره یا فنسو پس هیره کړه هغو حظا یو لویه حصه مما دغسنه ذکرو به چې نصیحت شوی و هغو ته په هغې سره فاغرینا بینهم العداوه پس واچوله موږ په منځ د هغو کې دشمني والبغضاء او کینه تربګني الى یوم القیامت قیامت د ورځې پورې وسوف ينبئهم الله او زرد چې خبر به کې دی لره الله تعالی بما په سبانی کانو یصنعون چې دی به جوړول یا اهل الكتاب ای کتاب والو قد جاءکم خامخا راغلی تاسو ته رسولنا پیغمبر زمونږه یبین لکم چې واضح بیان کوي تاسو ته کثیرا مما کنتم چې واضح بیانوي تاسو ته کثیرا مما کنتم ډیر د هغه څه نه چې وایي تاسو تخفونه چې تاسو به پټول من الکتاب د کتاب نه ویعفو او مخړی عن کثیر د ډیرو نه یا ویعفو او عفو کوي معافي کوي عن کثیر د ډیرو نه قد جاءکم یقینا راغلی دی تاسو ته من الله د طرفه د الله تعالی نه نور رڼا و کتاب او کتاب مبین ښکاره کوونکی یهدي چې ښودنه کوي الله تعالی به په دې سره یهدي چې ښودنه کوي به په هغې سره الله تعالی من هغه چاته اتبع رضوانه چې تابع شوی د رضا د الله تعالی څه ورته ښایي سبل السلام لارې د سلامتیا ویخرجوهم او راوباسي دی لره من الظلمات د تیارو نه الی النور رڼا ته باذنه په خپل حکم سره
ويهديهم او خودنه کوي دیتا الى صراط مستقیم په طرف د لارې نیغې. لقد کفر الذین خامخا کافران شوي دا کسان قالو چې ویلیو ان الله یقینا الله تعالی هو المسیح ابن مریم ان الله یقینا الله تعالی هو المسیح هم دغه مسیح دی ابن مریم چې زوی د مریم دی. قل وای پیغمبر فمن یملکو فسوق دی فسوق به اختیار ولري من الله د طرف د الله تعالی نه شیان د سشي ان اراده کچته اراده وکي الله تعالی ان یهلک المسیح د دې خبرې چې هلاک کی حضرت عیسی لرا ابن مریم چې زوی د مریم دی و امه او مور دا غلرا ومن او هغه چا لرا فی الارض چې پزمکه کې دي جميعا ټول. ولله او خاص د الله تعالی لپاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو ده والارض او د زمکه ده وما او د هغه څه ده بینهما چې په منځ د دواړو کې دي. یخلق پیدا کوي الله تعالی ما هغه څه یشاء چې غواړي. والله الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت والا دی. وقالت اليهود او یهود والنصارى او عیسایان نحن ابناء الله منګه زامن د الله تعالی یو واحباؤه او دوستان دا غيو. قل ويا پیغمبر فلم يعذبكم پس ولی سزا درکې تاسو ته بذنوبکم په سبب د ګناهونو تاسو. بل انتم بلکې تاسو بشر انسانان او ممن دا چانه خلق چې پیدا کړی دي د عام انسانانو په شان دی. یغفر بکنه کې الله تعالی لمن یشاء چاته چوغاړي ويعذب او سزا ور کوي من یشاء چاته چوغاړي. ولله او خاص د الله تعالی د پاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا ول ارض او د زمکه دا و ما د هغه سره بینهما چې په مندري دواړو کې دي. و الیه او خاص د الله تعالی ته المصير واپس کېدل دي. یا اهل الكتاب ای کتاب ولو قد جاءکم خامخار غل تاسو ته رسولنا زمون پیغمبر یبین لكم چې واضح بیان تاسو ته حکمونه علی فتره من الرسل علی فتره په وخت کټ کېدلو من الرسل د پیغمبرانو کې د پیغمبرانو زمانہ کټ شو نو بیا د زمونږ پیغمبر رالی یبین لكم چې واضح بیان حکمونه علی فتره په وخت کټ کېدلو من الرسل د پیغمبرانو کې من الرسل د پیغمبرانو نه ان تقولوا د دې وجنه چې ونه وي تاسو ما جاءنا ندر غره مونږ ته من بشیرین څوک زیر ورکون کې ولا نذیر او نسو کې رون کې فقد جاءکم پس خامخار علی تاسو ته بشیر يرون کې بشیر زیر ورکون کې ونذیر او يرون کې. والله والله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت والا دی. اذ قال موسی لقومه او یاد کاغه وخت کله چې فرمایل حضرت موسی خپل قوم ته یا قوم زما قوم اذکروا یاد کې تاسو نعمت الله نعمت د الله تعالی علیکم چې کړه دې په تاسو باندې. اذ جعل کله چې وګرځولې تاسو کله چې وګرځول فیکم په تاسو کې انبیا پیغمبران وجعلکم او وګرځولې تاسو ملوکان بادشاہان وآتاکم او درې کړل تاسو ته ما هغه څه لم یؤتی چې نه دی ورکړي احدن هیڅ یو تن ته من العالمین د مخلوقاتنا د خلقنا. یا قوم زما قوم ادخلوا الارض ننوځي تاسو غزمکه ته المقدسه چې هغه پاک کړی شوی ده التي هغه كتب الله چې مقرر کړی دی الله تعالی لکم تاسو د پاره مقرر کړی دی الله تعالی لکم تاسو د پاره. ولا ترتدوا او مو واپس کیږي تاسو ما وړي تاسو علی ادبارکم پشاګانو خپل باندې فتنقلبوا پس شی بتاسو خاسرینا تاوانیان. قالوا یا موسی علیہ السلام ان فیها یقین پدې کې قوم یو قوم دې جبارین زورور و انا یقین منګ لن ندخلها هچری نه داخلي ګدتا حتا تر دې پورې یخرجو چې دی وزي منها داغینا فین یخرجو پس کچر ته وزي دی منها داغینا فین داخلون پس یقینا منګ داخلي دن کیو. قال او فرمایل رجلان دو سړو من الذين دعا کسانونا يخافون چغیر دل انعم الله علیهما یریدل د الله تعالی نه يخافون چیریدل د الله تعالی نه انعم الله چې احسان کړو الله تعالی علیهما پاغو باندې ادخلوا داخل شتا سوالیم په خلکو باندې الباب دروازې ته
فاذا دخلتموه پس کله چې داخل شي تاسو په دغه دروازه باندې فانکم پس یقینا تاسو غالبون زورور به وي وعلى الله او خاص په الله تعالی باندې فتوکلوا پس ځان وسپارئ تاسو ان کنتم مؤمنین که چېرته تاسو مؤمنان وئ. قالوا ولدی یا موسی ای موسی علیه السلام انا لن ندخلها یقینا موږ هیڅ چېرې نه داخلیږو دغه ځمکې ته ابدا همیشه ما ابدا هیڅ کله ما دامو فیها څو پورې چې دی په هغې کې فاذهب پس لاړ شه انت ته وربک او رب ستا دی فقاتله پس وجنګېږئ تاسو دواړه انا هاهنا یقینا موږ دلته قاعدون ناس یو. قالو فرمایل حضرت موسی رب ای رب زما انی یقینا زه چې ما لا املکو واکدار نیما مالک نیما الا مگر نفسی د خپل ځان و اخی او د خپل رور ففرق پس فیصله وکړه بیننا په منځ زموږ کې و بین القوم الفاسقین او په منځ د قوم کې چې هغوی د نافرماني کوونکي. قال پس او فرمایل الله تعالی فانها پس یقینا قالو فرمایل الله تعالی فانها پس یقینا د ازمکه محرمه حرام کړی شوی ده علیهم په دیو باندې 40 سنتن 40 کاله یتیهون حیرانه پریشان بګرځي دی فی الارض پس مکه کې فلا تأسا پس مغم جن کیگا مخف کیگا تو علی القوم الفاسقین پا قوم بانی چاگئی نافرمانی کون کی دی. واتلو اول ولا پیغمبر علیهم په دیو باندې نبا ابنی خبر د دوو زامنو آدم د آدم علیه الصلاۃ والسلام بالحق په حق اذ قربا کله چې د دواړو قربانی کله چې پیش کړل د دواړو قربانی فتقبل پس قبول کړل شو دا قربانی من احدهما د یو د دواړو نه ولم يتقبل او قبول نکړل شو دا قربانی من الاخر د بلنا قال نو ویلی دغه چانه چې قبول نشوه لاقتلنک خامخاز به وجنم تعالی را. قال ویلی هغه کس چې دغه قربانی قبول کړی شوی و انما يتقبل الله یقینا قبل الله تعالی من المتقین د پرهیزګارانو نه. لئن بسطت که چېرته تا راوګد کړو الی ما تا یدک لاس خپل لتقتلني د دې لپاره چې ته مړ کړې ما لره ما انا نو زه نه یم بباسطن اوږدونکی یدي لاس خپل الیک تا ته لیقتلک د دې لپاره چې زه مړ کړم تا. انی اخاف الله یقینا زه یریږم د الله تعالی نه رب العالمین چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. انی اريد یقینا زه اراده کوم ان د دې خبرې تبوء باسمي چې ته اخته شي په ګناه زما باندې و اسمک او په ګناه خپله باندې تبوء چې ته اخته شي باسمي زما په ګناه باندې و اسمک او په ګناه خپله باندې فتکون نشیبته من اصحاب النار د اور والونا وذلك او دغه جزاء الظالمین بدله د ظالمانو ده. فطوعت له نفسه پس خسته کو دتا نفسه نفس د قتل اخیه وجل د ورور خپل فقتله پس وی وجلو فاصبح نشودا من الخاسرین د تاوانیانو نه. فبعث الله پس راولی ګو الله تعالی غرابا یو کارغه یبحثو چې پنجې وهلې کنستلې کول فی الارض په ځمکه کې لیوري یهود د دې لپاره چې وښایي دیته د دې لپاره چې وښایي دته کیف یواري چې څنګه به پټوي دا سوت اخیه جوسه د ورور خپل لاش د ورور خپل. قال ویلې د یا ویلتا های ارمان دی عاجزتو آیا زه کمزوری شومه ان د دې خبرې نه اکونه چې شمه زه مثل هذا الغراب په شانته د دې کارغه فاواریا چې پټ کړم سوءت اخی بدن او لاش د ورور خپل. فاصبح نو وګرځېدو دا من النادمین د پښیمانتیا کوونکو نه من اجل ذالک د وجې د دې واقعینا د وجې د دغې واقعینا کتبنا منګه فرض کړی د علی بني اسرائیل په بني اسرائیل باندې دا خبره انه چې یقینا من قتل چا چې مړ کو نفسا یو نفس بغیر نفس بغیر د بدلې د بل نفس نه او فساد یا بغیر د فساد کولونه فی الارض په ځمکه کې فکأنما پس گویا کې قتل الناس وجلی دی دې سړي خلکو لرا جميعا ټول ومن احیاها او هغه څوک چې راژوندی کو دا نفس فکأنما پس ته به وایې که راژوندی کو یعنی بچې وساتلو د مرګ نه فکأنما پس گویا کې احیا الناس بچ ساتلی دي د ټولو خلکو لره جميعا ټولو لره بچ ساتلی دي یعنی د مرګ نه ژوندي کړي دي ټولو خلکو لره یعنی بچ ساتلی دي دغه ټول خلک د مرګ نه. ولقد جاءتهم رسلنا او خامخا په تحقیق سره راغلیو د ته زمونږه
استازي زمونږ رسولان پیغمبران بالبینات په واضح دلایل سره، ثم ان کثیر منهم بیا یقینا زیات د دینا بعد ذلك رستو د دینا فی الارض پزمکه کې لمسرفون خامخا اسراف کوونکي دي. انما جزاء الذين یقینا سزا د کسانو یحاربون الله چې هغه جګړه کوي د الله تعالی سره او رسوله او د پیغمبر د الله تعالی سره، ويسعون او کوشش کوي هغه فی الارض پزمکه کې فسادن د فساد کولو، سزا یې څه ده؟ اندا د یقتلو چې دی وجلی شي، قتل کړی شي، او یصلبو یا دی په پانسۍ کړی شي، په سولی کړی شي، او تقطع یا دی کټ کړی شي ایدیهم لاسونه د دی و ارجلهم او خپې د دی من خلافنا دل بدل، او ينفو یا دی وشړلی شي دی من الارض د ځمکې، ذلک دغه لهم خزن، ذلک دا لهم د دیو د پاره خزن رسوایی دا فی دنیا په دنیا کې، ولهم او د دیو د پاره فی الاخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی. الا الذين مگر کسان تابو چې توبه ویستله من قبل ان تقدروا مخکې د دینه چې لاس برشي ستاسو په هغو باندې، چې تاسو طاقتور شي په هغو باندې، ستاسو په قبضه کې راشي لاس برشي ستاسو په هغو باندې، فعلموا پس پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی غفور الرحیم بخون کې مهربان دی.